او ښکلي او مزیدار بدن چې مړه خلک را پورې ټوکې کوي، خلک رانه کرکه کوي، څوک راسه په لوښي خواته نه کیني، په درستاخان راسه څوک نه کیني. د هغه په بدن باندې هغه فرشتې لاس راخ کړو، وی الله پاک دې روغ کا. په همدغه وخت کې د دې سړي د دې بدن برګوالی ختم شي. بیا ورته وایي لکې دې څه شی دې خوښ دی چې ستا سار وکړي؟ دی ورته وایي زما غواګانې خوښې. هغې له هم د 10 میاشتو یو پلار به غوا ورکړله او دې بل کلي ته رالل چې کوم کلي کې سړی ړوند دی په سترګو، هغه سره دا فرشتې کېناستې، ورته وایي ستا په زړه کې څه ارمان دی؟ دی ورته وایي ارمان مې په زړه کې دا دی چې ښکلې سترګې مې یو رنګ نظیدار رڼا پکې لګي، د الله مخلوق ووینم، ټول عمر د خلکو لاس ته محتاج یم. هغې ورله په دې سترګو لاس راخ کړه، الله ورله په قضیې کې سترګې ټیک کړې. وایي څاروو کې دې څه خوښ دي؟ وایي زما چینۍ خوښې دي. هغه دې بلال په چینۍ ورکړه، دا ترې لاړې. لږه موده پس د غواګانو والا رمې شوې، د اوښانو والا رمې شوې، د چیلو والا د چیلو رمې شو. هغه فرشته ورته د یو مسافر په شکل کې بیا راغله. اولمپي کس ته وایي چې د ډېر لرې ځای نه راغلی ما او سفر مې اوږد دی، نور پیاده نشم تللی، تا له الله ډېر اوښان درکړي دي، یو اوښه ماله راکړه چې زه پرې وطن له لاړ شم.